بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د ام پی نیوز سره مظفر شاه بچا ګرانو کتونکو د آزاد بریکوټ پریس کلب د سوري د لاندې نن په بریکوټ کې د منشیاتو خلاف چې کوم عالمي ورځ منځلې کیږي چې 26 تاریخ باندې دا مناول کیږي خو د نن موږ د ورځ ټاکلی و او د آزاد بریکوټ پریس کلب د سوري د لاندې دغه پروګرام وشو بده کې مختلف شخصیاتو شرکت وکړو هغوی پکې خبرې اترې وکړې. زموږ سره په دې ټایم کې چې کوم دی نو انجینیر شرافت علي صاحب ولاړ دی د هغوی سره خبرې کوو چې دوی په دې پروګرام کې او د آزاد بریکوټ پریس کلب سره په هر پروګرام کې دوی راځي او شرکت کوي. نن د منشیاتو خلاف په دغه ورځ باندې د دوی سره پوښتنه کوو. انجینیر صاحب څه ګڼئ د پروګرام چې کوم ارینج شو څه ویل غواړئ؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مظفر شاه او خصوص تاسو ډیر مشکور یم چې تاسو د کوټې له دلته راغلئ کوریج لپاره او په دې پروګرام کې سوا اغسته. منشیات یوازې زما یا ستا مسله نه ده، هغه د دې ټول قام مسله ده. یوازې د والدینو ذمہواري نه ده، یوازې د حکومت ذمہواري نه ده، یوازې د پولیسو ذمہواري نه ده. دا مشترکه چې موږ ټول په حیثیت یو قوم، په حیثیت یو مسلمان موږ دا ذمہواري په خپل سر والو، نو د دې نه به موږ چھټکارا حاصل کړو. خو په دې کې زیاته ذمہواري چې ده هغه په حکومت راځي او د حکومت سره سره په پولیس باندې راځي چې د کمې علاقې اسیچو یا د اسیچو په کمې علاقې کې چې ماحول ښه منشیات کمی امن او امان د هغې کریډټ اسیچو لځي. دغه شان فرض کا د هغې علاقې حالات خراب وي، امن و امان حالات خراب وي، نشیز پکې زیاتېږي، نشې پکې خرڅېږي، نو د هغې ذمہواري هم په هغې اسیچو باندې اچول پکار دی او هغې ذمہوار هم هغه اسیچو دی. زه به لنډ مثال درکړم چې د نن له یو څو کاله مخکې دلته یو اسیچو راغلی و کامران خان، نو په دې کې چا په خپل کور کې ډک سرکټ نه شو وڅکې، ټیک شوه. نو دا زه دا وایم چې یو ښه اسیچو چې دی هغه په علاقه کې د منشیاتو د ختمېدو کې مین کردار ادا کولی شي. انجینیر صاحب دا راته ووایه چې نن چونکې سیاسي بیس باندې او په هغې عقله باندې خلک راوځي او په پروګرامونو کې شرکت کوي، نن آزاد بریکوټ پریس کلب چې کوم دی هغوی مختلف شخصیاتو له دعوت ورکړی په خپل پروګرام کې او ډېر خلک چې کوم دی هغه رانغلل یو پارټۍ پونه علاوه نور چا په دې کې شرکت ونه کړو. څه ویل غواړئ؟ زه به صرف لنډه یو خبره به وکړم چې هر کله هر انسان د بل دوک د بل غم په خپل ذهن او په خپل زړه کې واغستو، نو دی اشرف المخلوقات، اشرف په مخلوقاتو کې اشرف شو، دی هغې درجې ته ورسېدو. نو زه به دا وایم چې هغو ته به دا درد نه محسوسېږي، په دې وجه هغوی سوال اخسته. ډېره مننه. ډېره مهرباني مظفر شاه بچا. تاسو همیشه زه ستاسو شکریه ادا کوم. تاسو ام پی نیوز خصوصا آزاد بریکوټ پریس کلب داسې موقع ارینج کوي که نه ګینې حکمرانان او انتظامیه په دې خاموشه ده، نو ډېره زه تاسو ته داد در کوم، سلام کوم تاسو ته. دا منشیاتو خلاف دا ورځ چې نن تاسو کوم مناو کړه دا په ثابت دنیا کې مناویږي او خصوصا زموږ په سوات کې یا په کې پی کې کې منشیات ډېر په زور او شور سره روان دي. نو زما حکومتي وخت ته درخواست دی علماو ته، اساتذه کرامو ته چې په دې شي دي دا زموږ یو مشترکه ذمهداري زموږ نوجوان نسل تباه شوی دی شي. ما تاسو ته الریډي ووایې چې دوه شیونه چې یو د موبایل کلچر او یو د نشو موږ تباه برباد کړو. زه به خپله نوجوان یم، ما ته د نوجوانو مسایل ډېره پته راځو، منډه تللو هم په دې کې یونیورسټیانو ته ځم، نو کوشش پکار چې دا مشترکه ذمهواري چې حکمرانان د دې خلاف سخت ایکشن والي، علما یې د منبر نه بیان کړي او اساتذه کرام د وړو په سکولونو کې چې دی په رهنمایو کې. نو بس دغه لري چې دې زه تاسو شکریه ادا کوم چې یار داسې دي. دا راته ووایه چې نن چې موږ دا کوم پروګرام ارینج کړی و په دې کې مختلف خلکو له مختلف سیاسي خلکو له او داسې سماجي کارکنان چې ځان ته وایي هغې ته باقاعده انویټیشن تللی و، خو په ډېر کم تعداد سره په دغه پروګرام کې خلکو شرکت وکړو. څه به ویل غواړئ په دغه؟ یاره صاحب زه خو ډېر زیات په افسوس سره دا خبره کوم چې په هره ووټ دپاره د غره سر ته هغه بره بره غرونو سر ته ستاسو د کوټې بره بړو ته او لرې لرې غرونو ته دي دغه ته بنجیر ته خېږي، خو چې نن دا قومي مسله ده، هېڅ سیاسي نه ده، لکه هر سړي له پکار په دې شرکت کړی وي، نو دوی هغې لپاره نه راځي. نن یې هغه جیپان چې شول، نن یې هغه ګاډي چې شول، نن دې له نه راځي.
نه په دې کې روپۍ ورکوي وړو له په بلارو کوڅو کې 15 روپۍ په زول شیونو کې ورکوي دې شیونو کې د پوډریان له اداره پکارو څه دغه پکارو نو نن هغوی نیسو ډېر په افسوس سره یم زموږ خپل قسم دی زه اوس په خپله په کار لګیا په کور کې دا پرېښوده پکار دا زموږ مسلې دې له راوته پکار دي یوازې خوټ نه زموږ 40 ګنټې د قوم بچي و دې قوم کې اوسېږو دلته نو چې موږ دې له نه راوځو سبا به څوک راوځي دې شیزونه له ډېره مننه. زه خو ستاسو مشکور یم زما وروره مذاق حقیقت خبره ده تش مذاق ګپ شپ سنسیریټي او مخلصي نشته نه چا په مخلصۍ کار کړی نه مشرانو په دې باندې په مخلصۍ کار کړی نه ادارو په دې په مخلصۍ کار کړی نه حکمرانانو په دې په مخلصۍ کار کړی چې یو سړی د قوم سره مخلصي کارونه الله اسې کوي او په لنډو مثال څنګه چې د چاینا موږ مثال ورکو چې چاینا چې دی نو هغه چا چې به نشه کول هغه به ختمول په کار یې داسې یو قانون سازوي چې زمانه اوس دغه کنټري نوم یاد دی چې په یو ملک کې تو هلته سموکینګ قدرې نشي کولی په ټوټل ملک سموکینګ بند دی سګرټ نشي څکې نو مطلب هغه ملک هم غواړي چې ملک ریونیو راشي نه ریونیو جنریټ خو هغوی ته سګرټ هغه شی چې هغوی ته پته او د هغوی نقصانات پته په ملک باندې دي نو دلته یو طرف ته ډبي باندې لیکلي نقصان دی او بل طرف ته خرڅوي ولې چې وایي حکومت وایي موږ ته د انکم ضرورت دی نو مخلصي نشته ته یو کار په مخلصۍ کې هغه کار ختم کا او په الله اوس پر الله بس تا مرسته وکړي نو مسله صرف زموږ دا د جرم په خلکو کې دا شعور واچو چې هر څه چې کوي د الله ذات کوي خو تاسو لږ ایفرټ وکړئ د یو ماحول د خپل علاقې د خپل معاشرې د بدلولو دپاره او د دې لعنت خلاف زموږ سره پر میدان کې ودرېږئ تاسو ډېر ګرانو کتونکو په دې ټایم کې زموږ سره د آزاد بریکوټ پریس کلب صدر ابرار خان ولاړ دی چې دغه ټول پروګرام ارینج کړو د دوی نه په دغه حواله باندې پوښتنه کوو چې منشیاتو دغه عالمي ورځ دوی دلته کې ومنځله او په څومره تعداد کې د دوی سره د دې خلکو چې کوم دی شرکت او څوک ورنه راغلل جی ابرار خان په دغه حواله راته ووایي چې دغه ورځ مو څنګه مناو کړه او څومره خلکو پکې شرکت وکړ. بسم الله الرحمن الرحیم. زه د ایم پی نیوز شکرګزار یم چې هغه د خبرو مقرره کړه مونږ خو په هر موقع باندې آزاد بریکوټ پریس کلب هغه ورځې مانځي تاسو پته ده نن هم د منشیاتو عالمي ورځ وه چونکې 26 جون چې دی نو هغه مناویږي خو څه مصروفیات د وجې نه موږ په 27 جون باندې هغه مناو کړه نو زموږ سره خو ما تاسو ته مخکې هم وویل چې دا خو په کار ده چې د تحصیل انتظامیه کم ای سی چې دی ډي اس پي چې دی ټي ام ای چې دی هیلث ډپارټمنټ دلته شته هغو له په کار ده عالمي ورځ یو ورځ زویم نه زویم چې په هره میاشت کې دا منولی ځکه چې دا یو لعنت دی ما تاسو ته مخکې وویل چې دا د یو تن د ذات خبره نه ده دا د هغه د کور خبره ده د هغه د خاندان خبره ده د هغه د معاشرې خبره ده ناسور ورته ولې وایي ناسور هغه زخم ته وایي چې هغه نه ښه کېږي نو ناسور ځکه او بیا دا نننۍ ورځ چې هغوی په ټوله دنیا کې مناوئ نو ولې مناوئ اقوام متحده په تشویش کې شوه نو په 7 دسمبر 1987 کې هغو دا خبره دا ورځ 26 جون مقرر کړو چې په دې په ټوله دنیا کې د اویرنس یو ورځ مناویږي په دې دا نه چې څوک د مرۍ نه نیسي خو هغه خلک اویر کېږي کم چې ایجوکیټډ دي په یونیورسټو کې دي په کالجونو کې دي په سکولونو کې دي ځکه چې هغو خبره ډېر زر کیچ کوي نو هغو ته چې کم خراب ماحول میلاو شي نو د هغې د وجې نه هغو په نشو باندې په ټینشن باندې په دغه باندې په تعلیمي ټینشن کې چې دی نو نشې شروع کړي چې د دې نه دمه شم نو که چېرته داسې قسم اویرنس پروګرامونه او دا ورځ مانځلی شي نو د هغو په ذهنونو کې به دغه قسم خبرې ختمیږي او هغو به چې دی نو ښه دغه طرف ته رجحان طرف ته راځي او د نشو نه به پاک پاکستان پاک دنیا پاک علاقه زموږ تحصیلي بریکوټ انشاءالله چې داسې قسم پروګرامونه کېږي نو پاکېږي ټیک ابرار خان دا راته ووایه چې کله چې داسې یو سیاسي پروګرام یا نور داسې هلې ځلې نو په هغې کې مونږ وینو چې په ګڼ تعداد سره په هغې کې خلک شرکت کوي تاسو د آزاد بریکوټ پریس کلب د طرفه مختلف سیاسي او سماجي خلکو ته ښه باقاعده انویټیشن ورکړی دی فون کالز یې ورته کړي میسیج هغوی ته تللی دی خو بیا هم په دې پروګرام کې دا یو اویرنس پروګرام و د معاشرې د منشیاتو نه د پاکولو لپاره یو اویرنس پروګرام و خو په دې کې موږ ته هغه ګڼه یا هغه خلک په نظر باندې رانغی څه وجه دی جی بلکل ستاسو خبره صحیح ده سیاسي سکورینګ دپاره هغو خپلې سیاسي غونډې خو کوي چې هغو ته پکې پیدا وي دا خو داسې یو دغه دی چې هر سړی وایي د دوی لاسونه اوږده دي مضبوط دي چې د دوی لاسونه اوږده او مضبوط نه وی نو نن به دلته تحصیل انتظامیه هم ولاړه وه دلته به سرکل ډي اس پي پولیس چې څومره دي هغه به هم ولاړ ول دلته به چې دی نور د سیاسي ان پي چې څومره دي د جماعت اسلامي چې دي جماعت علما دي که د پي ټي آی بعض رهنما چې کوم زموږ سره په هر پروګرام کې شرکت کوي اسد خان سجاد خان انجینیر شرافت علي بدرالودود باچا مختلف نمونه دي چې هغوی زموږ سره په هر پروګرام کې شرکت کوي خو د نورو ته هم دعوتنامې چې دی میلاو شوي دي نو څه ووایم چې داسې قسم پروګرامونه په خیر چې
چې دعوتنامې نه پکار دی چې دلته موږ لګیا وې او دا خلک په خپله راتلې ودرېدې ځکه چې دا خو د یو ثواب هم کار دی او د معاشرې نه یو برایي چې دی ختمېدل خو ثواب کار دی که نه نو پکار دی چې بغیر د دعوتنامې نه خو سره د دعوتنامې هم دونه دي راغلي نو دا د افسوس خبره ده ډېره مننه جهان مننه ګرانو کتونکو تاسو وکړه چې د آزاد بریکوټ پریس کلب د سوري د لاندې د منشیاتو خلاف دغه عالمي ورځ چې کومه ده دا ومنځلې شوه په بریکوټ چوک کې چې په هغې کې مختلف خلکو چې کوم دی سیاسي او سماجي خلکو شرکت وکړو او یو اویرنس پروګرام دغه ارینج شوی و آزاد بریکوټ پریس کلب بازیرا.com MP نیوز همیشه دغه کوشش کوي چې دا قسمه اویرنس پروګرام چې کوم دی هغه په خلکو کې پیدا کړي او څنګه چې زمونږ صدر صاحب وویل چې دا د یو ثواب کار دی د معاشرې نه برایي ختمول د یو ثواب کار دی او د دغه ثواب په نیت باندې آزاد بریکوټ پریس کلب همیشه دغه کوشش کړی دی تر یو بل خپرونې پورې خپل کوربه مظفر شاه باچا له اجازت ورکوي د لوی الله پامان